د 3 میاشتو نه د پورت قاسم د 1100 نه سیوا مزدوران په دھرنا ناست دي خو چارواکو پې هېڅ کار غرض لا نه درلود. مزدورانو مطالبه بنیادی ده ولې که څوک یې واوري موږ به په دې وخت کې چېرته ځو دې وخت کې خو موږ څوک به څوکیدارۍ نه اخلي که چا له ورشو نو وایي بابا مسجد مې جاؤ نفل پړو نماز پړو نو موږ خو دغه وخت ته رسېدلي وو. په کروڑونو نوکرۍ ورکولو په نوم راغلی دي حکومت ته د پورت قاسم دا ملاچاره مجبوران مطالبه کوي چې موږ د نوکرونه مه وباسو. د 1981 نه په دې پورت قاسم ته چې نه ګاډې به نه ته مارانو شګې وې ډوډۍ به نه وه دا زموږ داسې چې راغلم زما ګیره برید هېڅ شی نه و وړوکی لږ کوم سپین ګیرې بوډا شوم اوسه او د هغه وخت نه په دې کې زه مزدورۍ ته پروت یم. نن زما بچي د لوږې نه مري موږ 4-5 کسان په هوټل کې یو ځای شو د دالو یو پلیټ راوغواړو. که یو خوا د چاینا له اړخه د کمپنو د راتلو نه زموږ تجارتي هلې ځلې سیوا کېدی شي نو بل خوا دا مزدوران د هغوی د دغه راتګ نه انتهایی متاثره شوي هم دي. نو اوس خو تقریبا انجینران څخه خو د چاینا دي مزدوران زمونږ دي کرینونه مونږ چلو هغه اوس دا وایي چې دا کسان هم وباسل غواړي هغوی وایي چې مونږ چاینا نه کسان راغواړو. د چاینا په نوم باندې پرایویټ یو کمپني پاکستاني هغې له یې ورکړی دی اوس نجي شعبه کې هغه یې موږ د کار نه وباسي موږ نه 1 ساعت پورې زموږ اول مطالبه کار او بیا بورډ دی چې دا نه راکوي او دې مزدور له دوی له ضرورت نشته پکار دا دی چې بیا د دې بورډ نه تپوس وکړي چې تا سره یو سړي 2 کاله مزدوري کړې ده تا هغه له د 2 کالو پس څه ورکوي که هغه پیسې دې موږ له نه راکوي بیا د سره څه نشته نو بیا دې موږ پرېږدي چې 1 ساعته پورې پورت قاسم چې جوړ شوی 1 برتن نه 1 نمبر برت نه موږ کار شروع کړی بیا 2 تیار شو په هغې موږ بیا 3 بیا 4 بیا 5 بیا 6 بیا 7 د مزدورانو مطالبې او د هغو ویناګانې دا هر څه به تاسو کتلی شئ د منګل په ورځ ماښام 9:30 بجې 6 په خبر نیوز.